السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر وخت پس ملګرو په یو نوی ویلا کې تاسو سره هرکلی وایم او نن سره د خپلې مدرسې ملګري قاري عبید الرحمن صاحب دی، قاري امان الله صاحب دی. نن مونږ یو پروګرام را جوړ کړی د تعلیمي کال چې کوم اختتامي پروګرام دی زمونږ د مدرسې، زمونږ د کلاس، زمونږ د ملګرو. نو غواړم چې دغه ټول پروګرام تاسو سره شریک کم. په دې کې مونږه استادان هم شریک کړي دي، د خپلې مدرسې ملګري مو هم شریک کړي دي. نو دا ټول حال احوال به انشاءالله په دې ننني ویلا کې تاسو سره زه شریک کوم. مونږ سره اوسئ او دغه ټول څومره نظاري او څومره ترتیب او پروګرام چې زمونږ دی دا تاسو هم انجوای کوئ او تاسو هم ماشاءالله. مونږ سره په پېښور کې عبدالله استاد دی. ماشاءالله د لاس پخلی کاغه کابلې پلو وي، کاغه چکن کړایي وي. ماشاءالله ډېر په بهترینه طریقې سره دا عبدالله استاد مونږ ته کابلې پلو راوړو. نو ډېر مزیدار دی ماشاءالله. تاسو هم کولی شئ چې پېښور ته راشئ. په پېښور کې بیا په رنګ روډ باندې عبدالله استاد د لاس پخلی وخورئ. عبدالله استاد د خپل دا د تاسو هم خوړلی ده او تاسو بیا هم دلته راغلي یاستئ. ماشاءالله دا د زه تاسو ته مې چکن کړایي مې تیار کړې ده او اوس مې کابلي پلو درته راوړه او دا ذایقه دا چسکه ته وګوره. بالکل عبدالله استاد څه چې کله مونږ راغلي یو نو ماشاءالله ډېره خواري او ډېر الله او د عبدالله استاد ماشاءالله تعلق د افغانستان سره دی، خو الله ورته یو ذایقه ورکړې ده، الله یو خوند د په لاس کې اچولی. نو تاسو هم راشئ د عبدالله استاد د لاس کابلې پلو خوراکونه او دا زمونږ د عبدالله استاد د لاس کابلې پلو تاسو ګورئ. ماشاءالله ډېر خوندور او ډېر ذایقه دار ماشاءالله. دا پکې ګورئ. قاري صاحب بسم الله به ګو د خیر انشاءالله. بس د پلاو خوړلو نه پس راغلو موږ خپل مقصد او هدف طرف ته. د میانو کټینګ او د غرنګې د هغې صفایي چې دی دا شروع شوه. دې سره سره په دې باندې مسالې اچول شروع شو او تقریبا دغسې قسمه قسم مسالې د غرنګې په دې باندې چې دی مرچکي وغیره دا اچول شروع شو. چنارا لچانکا وډارا تریتا پس د مسالو نه پس بیا د دې د پخلی ترتیب چې دی دا شروع شو او ډیر په تیز ور باندې چې دی د دې پخلی شروع شو. حاصل د نازنین د زمون قریات قلای حاصل د نازنین د زمون قریات قلای الله ورته ورکړي څومره لویه مرتبه. حاصل د نازنین د زمون قریات قلای حاصل د نازنین د زمون قریات قلای خیستای مدرسه دا دنیو اداره دا نجم القرآن سرو گلو باغچه دا خیستای مدرسه دا دنیو اداره دا نجم القرآن سرو گلو باغچه. خام ملګرو نو میان ډیر زیات و او د دې پخلی وار په وار باندې شروع و. تقریبا 10 کیلو میان نو خامخا وخت پې ډیر زیات لګیږي او لګیا دی مسلسل د دې پخلی شروع دی. غوړي ګرم اور هم ډیر په لمبو او په تیز انداز کې چې دی لګیا دی بلیږي. حاصل د نازنین د زمون قریات قلای حاصل د نازنین د زمون قریات قلای ندیم سیف الله وایم عجیب غنده. ملګرو انتظار دی، انتظار کې ناست یو، د میانو په انتظار یو. تقریبا 10 بجې راغلي و، څه کم 10 بجې او دا 11:30 کېدو والا دي. د هغې غټه وجه دا ده چې تقریبا زمونږ 10 کیلو میانو نو په 10 کیلو کې تقریبا 3 حصې پخې شي، یوه حصه پاتې ده. نو هغه هم تیارېږي. قاري صاحب دې وختي نه په انتظار دي. عبید الرحمن قاري صاحب، امان الله قاري صاحب په انتظار باندې ناست یو. عربۍ کې یو مقوله ده الانتظار اشد من القتل. نو د هغې مصداق نن سبا دا دی مونږ ګرځېدلي یو. نو انشاءالله مونږ سره اوسئ. میان تیارېږي، روټو اډر مو ورکړی هغه به مو شي انشاءالله. د هغې نه پس بیا مدرسې ته ځو او د مدرسې چې کوم حالات واقعات دي هغه به تاسو سره شریک کوو. مونږ سره اوسئ انشاءالله. صحیح ده که نه قاري صاحب؟ الحمدلله تقریبا څو شافره دي قاري صاحب؟ 3 شو، 4 او دا یې واله 5، دا یې واله 6.
دا شپږ شاپره ملګرو بالاخره الحمدلله تیار شو. امان الله قاری صاحب ورته ناست یم. امان الله قاری صاحب دا ټول به ته وړئ ښه یو به یې څه انشاءالله که نه 30 کیلو میان او اوس په داسې حالت کې پراته دي. قبول شو قاری صاحب غوالټو راوړه. داسې کار وکړئ قاري صاحبانو دا شاپرې واخلئ. عبید قاري صاحب او امان الله قاري صاحب دا خدمت په تاسو او د روټو خدمت به زه وکړم. روټۍ درنې دي به درپسې زه دروالم. تاسو دا وزن کم نه دی خو زه بالکل قاري صاحب ته پته ده ملګرو. دا قاري صاحب عذر شدید دا دی چې زموږ لاسونه سره خدمت دي. بالاخر مدرسې ته راورسېدو. الحمدلله تاسو ګورئ زموږ طلبه ملګري میان خوري لګیا دی. د ډېرو مصروفیاتو او حالاتو د وجې نه بعضې کلیپونه هغه مونږ تاسو سره شریک نه کړی شو بلکې هغه جوړ نه شو. هغې ته مونږ برابر نه شو چې هغه مونږ تاسو ته ښودلي وو تاسو سره هم شریک کړي وو. خو بیا هم ملګري طلبه لګیا دي او د میانو خوراک شروع دی ماشاءالله. ډېر په ښایسته الحمدلله ملګرو پروګرام ډېر په خیر عافیت سره سرته ورسېدو او د استادانو د طلباو ټول ترتیب تاسو وکتلو او لګیا دي ماشاءالله خوراک کې مصروفه دي. قاري صاحب څنګه طریقې سره کار وشو که نه؟ ماشاءالله ډېر ښه طریقې سره وشو. ملګري ډېر په خندا سره خوشحالۍ سره وخوړل. استادان هم ډېر خوشحاله شو. بس اختتامي دعا وه بس ټول ماشاءالله ملګري خوشحاله